دا اوس چې عمران خان دا د چا خط ښیي او دا چا ته چې خپې اړامې کړې دی یهودیانو ته خپې اړامې کړي دي که نه نو بس دی که نه زما به تر قیامته پورې به بس دی به پې ځان وجني. دا ما شیراني صاحب ته وویل ما چې مې دې سړي سره ملاقات کوو نو هغه ویې ولې مې کلکه ویې نو ما ته یې ویې ته یې پې وجني ما یې زه یې پې شهید کوم لکه د امریکې خط اوسه پورې چې ته وزیر اعظم خولي شي په جلسه کې چې دی خط رالېږلی وي یا داسې وي. استغفرالله. شجاع الملک صاحب په هغه خط ورسره ترپال واچوه. دا داسې دروغ وایه چې په هغې تا نه الله پاک رضا کېږي. مطلب د دوه کسو کور چې وران وي او په هغې کې وي ته د هغې د روغې دپاره دروغ ووې نو په هغه دروغو تا نه الله پاک راضي کېږي. او که نه ته ډالرې واخلې او د قوم بچي ګمراهه کې او خلک د ښې نه غلطې ته رابلي نو په داسې دروغجن انسان باندې په داسې دروغ ویونکي باندې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلي چې لعنت الله علی الکاذبین نو په داسې دروغجن باندې الله پاک لعنت ویلی دی. اسې شجاع الملک صاحب دا شپږ میاشتې نه دي شوې هغه دروغ دې راښکاره شول ته خو په دې خپلو دروغ هم نن ډېر شرمنده. ملګرو دا خو دا دی راشي عمران ریاض چې کوم صحافي دی هغه در سره واورئ چې هغه څه وایي. मेरे यूथियों जितना बेदरे डाकू था अब तुम्हारा चाचू है, जैसे शेखर जी चपड़ासी था अब तुम्हारा मामू है, ऐसे ही अमेरिकी साजिश को भूलकर अमेरिका को अपना बड़ा अब्बू समझना है. شجاع الملک صاحب چې ګورې شهید یې پې نه کي او که نه تا خو پې وجه شیراني صاحب چې درته وایي نو بس هغه خط باندې در سره ترپال واچوه نور میس مقصد نو ملګرو ویډیو به در سره شیر کې او نور خو پوهیږې که نه لډو ګروپ ته به یې ور ورسوئ او ورته به ده ووایې چې د مولانا صاحب کارکون بلال وایي چې په خط در سره ترپال واچوئ شي بیا یوټرن واخېسته. هسې تاسو به ځان سره هم په زړه کې ډېر ملامته یې خو بس زه دم رانیولی دی. یعنې تاسو چې خپل زړه کې سوچ وکړئ چې خدایه پاکه مونږ ورته پرتوګ اچو او چې وروسته وګورو هغه پرتوګ خښتک سورې وي. خدای زما دې توبه څه نوې نوې دروغ راوځي پوه شولې. زه والسلام بس ملګرو دا بس شعر یې کې شیراني دی او ګروپ لی ور ورسوي او خاص سپیشل شجاع الملک ته دې ډالۍ وي چې په خط تر سره ترپال واچوه.